بسم الله الرحمن الرحیم. د عمرې د ادا کولو طریقه. کله چې یو انسان د عمرې په نیت د کور نه روانېږي نو دله پکار دا دی چې د پکور کې غسل وکړي او بیا د 2 رکعاته صلات شکرانه مونږ ادا کړي او د خپل دوستانو خپلوانو گاونډیانو سره د ملوشي ملاقات دیو کی او داغینه د معافی غوړي کده چانه ذاتیات زیاته شوی چې داغینه د معافی طلب کی د دینه بعد د چې کله روان شي او ایرپورټ ته لاړ شي نو کده چرته د غسل کولو نه بعد او دس نیمات کړي نو ډیره خدا احرام بو تړیو کچرته او دس مات کړي وي نو د به دوباره او دس او کی ایرپورټ کې بره حالونه ویل ته بیا خپل ځای د او دس وی او دس بو کی او دس نه بعد به خپل جامې د تن لري کی د بزان سره 2 صادره د احرام د پاره غستې وي هر یو صادر تقریبا چې په کم 3 غزوي د خپل کپڑے د بدن لري کی دغه صادر د احرام چې کوم د غستې دي چې دا ګندلې شوی نوي روغ صادر وي دا یو صادر بده ځان نه د لنګ په تور باندې تو کی کله چې د لنګ تاوي نو دلته د خیال دو کی چې خپې کولو کی چې څومره خپې کولو اوساتي نو دا بهتره ده چې خپې کولو اوساتي او بیا لنګ تو کی د دې فایده بداوي چې کله ته بیا ګرځې نو تا ته په ګرځېدو کې به تکلیف نه وي او کچر تخپې د تنګ وي ته احرام تو کی لنګ تو کی نو بیا به ګرځېدو کې درته مشکل والی وي ګرځېدې پکې بیا انسان کولو نشي یو صدر نه بت لنګ وهي دا دویم صدر بت ځان نه داسې تو کی لکه د عام اوقاتو کې چې انسان صادر تاوي سر بم پکې پټ کی د دې نه بعد به تراشه 2 رکعات د احرام منځ بکی په دغه 2 رکعاتو کې کتاله درزین او اول رکعت کې د الحمد وللضالین نه بعد قل یا ایها الکافرون سورته وایا او په دویم رکعت کې قل هو الله احد سورته وایا کله چې سلام وګرځي د سلام ګرځول نه بعد به سر بربند کی اول به سر بربندې ښه څنګه سلام وګرځي نو سر بربند کا دینه بعد به سر نه پټي بیخي سر دې بربند کو نو بیا به د عمرې نیتو کی د عمرې نیت داسې دی وګ ورته کی دی اللهم انی اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني انك انت السميع العليم دغه نیت پوکي اے الله ما د عمرې اراده کړې ده یا زه د عمرې اراده کوم ته زما د پاره دا اسانه کی او زمانه قبول کی بشکا ته د دعاګانو اوریدونکې او ښه عالم یې دا نیت بتو کی د دینه بعد تب په اوچت आवाज باندې 3 ځل تلبیه وای تلبیه ستوي تلبیه دي ته وای د الفاظ خو وريخه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك دا لبیک لبیک به تدریزل د الفاظ به پورا وای تلبیه نه بعد به بیا 3 کرته درود شریف په نبی علی السلام وای نو دا تا احرام اتړلو ته محرم شولې د دینه بعد چې تا نیت نه بعد 2 رکعات منځ کو مونږ نه بعد تا نیت کو د نیت نه بعد د 3 ځل تلبیه پوښت आवाज ویل نارینه به دا پوښت आवाज وی او بیا دا غي نه بعد درود شریف دی ویلو نو دا احرام شو اوس ته محرم شوي ته په حالت د احرام کې شوي اوس کته په گاڑی کې زی بم لبیک اللهم لبیک وی ک جیاز کې زی بم داوي ک چرته په موړه کې جی بم داوي کلاند کوزي کې کنده وغیرہ ته بم داوي بس دا ته همیشه د پاره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا تلبیه وتزان سره وي کته ته مخ ته څوک سوار په گاډو کې راځي بم ته لبیک لبیک وي ک پیدا روانه بم ته داوي
دا به ته تر دې پورې وې چې ته کله جدي ته ورسېدې او په جده کې ایرپورټ ته ورغې او کله د ایرپورټ نه ته بیا اوته په گاډي کې سور شوې او مکی معظمه په طرف باندې روان شوې